د اجازه نشته. البته د نوم نواله د ګوډو پورې چې کومه دا مګل دا منځل دې لپاره چې کوم دی دستانې دا به استعمالېږي. اول د ټول نه اول به مړی مونږ به دا شان ته جوړ بلکې ته غلط ناست کړو ته د خپلې قبلې ته کړه ته دا مخ قبلې ته خو ښه طریقه دا ده چې کله به انسان دا مړ کړه بیا یې کېنو چې دې بیا کله کېني زه مخ په قبلې ته په خپله راکړي د هغې په وجه باندې نو د سطر ځای چې کوم د نوم نه والا د ګوډو پورې دا سطر دی نو دې سره زمونږ دا به لاس په نه استعمالوو صحیح ده که نه دې ته به مونږ کپړه چولي شو. بل د اول د غسل نه مخکې اول به د مړي استنجا کوي صحیح ده. مخکې زمانه کې به لوټې استعمالېدې اوس کاغذونه دي لاس ته به یې کپړه چولي ګس لاس باندې څنګه د مړي عام سمپل لامبا دا ده چې څنګه سړی په خپله لامبي بس صحیح ده. په هر حال کې مړی هغه اړول راړول او کېناستل نه هغې کې لږ مشقت نو خلک نه چې دا جوړی ډېر ګران کار ده. نو اول به د مړي استنجا وکړو څنګه چې عام طریقه ده صحیح ده. بیا به هغې نه پس کپړه به بدله کړو بله کپړه به لاس ته واچوو بیا په اوبو سره هغه صفایي وکړو صحیح ده. بیا به د نوم نه والا در سره پورې دا اوس موږ ته بلکل ازادي ده ټیک شو. کپړه مپړه وباسه او څنګه چې موږ په خپله اندام کړو لاسونه به ول نه مړي دا شان ونیسو صحیح شو. دا دواړه لاسونه ټیک شو. مړي ته غوبل نه جوړول پکار چې لکه لسته کسان دې راټول دا په یو قسم کې زیات نه زیات دوه یا درې کسان چې یو باسي یو یې مږي بس صحیح. نو لاسونه بیا چې کوم دی فلکې به څنګه وواچو داسې به چې د مړي فلکې اوبه تېرې شي نو که په مالوش په ذریعه باندې یا د کپړه په ذریعه باندې هغه فلکې هغه کپړه مکړو او بس دا ډېر ده صحیح ده. بیا پوزه کې دغسې به بنانو چې مړي ته اوبه تېرې شي بس هغه ګوتو سره یا مالوش سره چې د مړي هغه پوزه تر شي صحیح ده. بیا به مخ ووینځو څنګه چې موږ په خپله مخ وینځو صحیح ده که نه. بیا به موږ خپل لاسونه څنګه وینځو دا نه درې ځله دا ټول به درې ځله کوو او چې مخ به درې ځله کوو لاسونه به هم درې ځله کوو ټیک شو. لاسونه هم درې ځله پورې ووینځل بیا دغه ووینځل بیا به په دې ښي طرف ورته اوبه واچوو ٹھیک شو. ښه بیا به په ګس طرف واچوو بیا به په سر واچوو. عام لامبا کې داسې دي څنګه موږ لامبو که نه په خپله ناول په ګیلاس سړی غسل وباسي په ګیلاس باندې مټ باندې وباړو بیا په ګس باندې او بیا په پوره سر باندې وباړو ټیک شو. نو په سر باندې به وواچوو د نوم پورې موږ د باندې صابون لګول ټیک شو. لاس استعمالول اخوا به یې واړو لاندې به ومږو دېخ به بیا راواړو ګلاسانې ته چې کوم دی دا به ومږو ټیک شو. بیا به اوبه ورته واچوو ټیک شو. دې ځای پورې موږ ته اختیار دی. بیا د ګوډو نه پسه موږ لاس استعمالولی شو صحیح شو. صفا سوتره وکړو د کپړې د پاسه موږ اوبه استعمالولی صحیح او دې کې به کېږي. لاس به چې کوم دی سطر دپاره موږ دلته کې استعمالوو چې کپړه به نه اوچتو د سطر هلته کې دا رګ چې ویم که نه نو دې کې به بیا پراته پرېږي د مړي د سطر هم پکې د کلاوېدو دغې نو لهذا بیا به کپړه واچوو صابون به چې کوم دی ومږو په کپړې سره صحیح شو. لاس به ماغل دغه به څه ورته کپړه دا به اچولي او ښایسته دا مړي سطر به د مړي ما څنګه عرض وکړو چې بهتره دا ده چې خپلوان یې وویني که دې مړي کې چېرته څه عیب وي یا څه خبرې چې هغه بس هغه په پټه پاتې شي دې کې مین خبره ده. دا وکړو بیا به مړی لږ کېنو ټیک شو. داسې کېنو بس معمولي داسې بیا به دا خېټه ولې لږه دغه کړو. بیا به د هغې نه پس به چې کوم دی بیا موږ د استنجا ځای باندې اوبه اچوو لاس ته به کپړې سره هغه به بیا دغه کړو. بیا به پرې احتیاطاً بیا دوباره څه وکړو بیا به پرې دغه وکړو ټول بدن باندې به بیا اوبه واچوو. نو بیا د هغې نه پس ټولو کپ دغه او کفن ممثل دا یو هغې تاسو مشرانو کفنونه ورکړي یو غټ څادر دی هغې کې مړی کېږي هغې کې بیا یو کورته وي هغه ورته واچي هغه هغې کې ورته دغه اچولي هغه لنګ چې مونږ ورته وایو که نه هغه به هغې کې توبې کړي دلته اسانه سمپل طریقه ده. زیات نه زیات 15 نه 20 منټ کې دا دغه کېږي صحیح ده. خبره مسله دا ده چې مړي چا ولامبو هغه کپړو سره څنګه اوبه ولګېدې نو دې به غسل هم د لپاره بهتره ده چې دې راشي غسل وکړي دا سنت دي. او کپړې د مړي د چې کوم د غسل اوبه دي دا نجسې دي نو دې قسم د کپړې لګېدلې دا اوبه لګېدلې دا کپړې به څوک دي دا اوبه لګي دا صحیح راځي.